سلامونه ملګرو. عمران خان ویلي دی چې پی ټی آی یو طاقتور سیاسي پارټي ده او د دنیا یو طاقت هم پی ټی آی نشي ختموله. پی ټی آی خپل پیغام عمران خان یو ځل بیا خپل پیغام د خپل وکیل سلمان اکرم راجا په خله باندې د پی ټی آی مذاکراتي کمیټې ته لېږلی. هغه څه پیغام د پاغې باندې تفصیلا خبره کو ځکه د عمران خان خپل مذاکراتي کمیټې سره لا ملاقات نه دی شوی. مذاکراتي کمیټې هم غواړي چې عمران خان سره یو طویل ملاقات وکړي چې دغه مذاکرات څه سیناریو ده چې هغه عمران خان له بیان کی. عمران خان سلمان اکرم راجا اور فیصل چودھری ایڈوکیٹ سره ملاقات کړی دی. فیصل چودھری ویلی دی چې عمران خان وایي چې پی ټی آی یو داسې نظریه ده چې د دنیا یو طاقت هم نشي ختموله. زموږ وخت وای را روان دی، زموږ وخت بلکې راغلی دی او د دنیا یو طاقت هم پی ټی آی نشي ختموله، نه د پی ټی آی لار نیوي شي. عمران خان خپل پیغام د سلمان اکرم راجا په خله باندې مذاکراتي کمیټې ته لېږلی دی. عمران خان ویلی دی چې زموږ دوه مطالبې دي، هغه به مونږه مطلب هغه مطالبونه به مونږ هیڅکله هم نه رستو کیږو، هغه مطالبې به زموږ ضرور حکومت مني. عمران خان وایي چې زه خپله رهایي نه غواړم خو د خپلو کارکنانو رهایي ضرور غواړم. زه په جیل کې خو زما څومره هم کارکنان ګرفتار دي هغوی له دې رهایي ورکړلی شي.